چلا لبیک. ہماری بھی دینار میں ضرورت ہے متوجہ لیکن جدا آواز پراتا کی سماج کی رضوان رسوی چی اب کی گمن استا آواز نہ بیدامات کی گدا آواز اور ہماری شکایت ہوئی کی یہ کوئی گمنا لائی سب کام میں چلا لما حج تک اور پریہار کام ماتا اللہ لبیک آواز کی اور اس نہ پڑے گا جماع کس سے جرم دے خدا آواز مارتا رہتا خطا نشے ریما اور تلوی چھے تاتا دلال اپنی کا آواز کی گنو بیسا شیکے دلتا مدتے نکا کہ تفاق پالا آشا پہلے ازوان ما تلوی چھے تاتا خالق درنا بلدار ما تاوکایا کہ تاتا خوش ہوئی لی و بلدار دیتے سوالو تلاش رضوان جا ایو خبر خالق بس مخشوا سارا گناہ کی نیول ریول حجور بارینو معاف کرے ودا ایو خبر چی دا خالق بدرنا سوا بلدر نشتا او غزد آفری دکچتا براش پتا ہے فقر پتا کی ہوتا بقناو ویدی خبر اس طرح مالک کی رینا رو میرے رضوان اپنے نے وچا حلال او پریور جمعو کا گرد مولو کیا او دیا کسا کوئی لیجی کلا دغه جنازه په حرم کې کېده وی عام خلک نه وای ما یو لاک د دنیا اولیاء د جنازې ته جمع شوي یو لاک اولیاء د دغې کس چې دا صرف په زړه خبره چې د خالق د در نه سوا بل در نشته دی چې هلته بخشش میلو شي په دغه یوه خبره باندې دی ګناه معاف شو او دی د ولایت داسې مقام ته ورسېده چې خدای تعالی د ځمکې اولیاء معمول کړه په دې باندې چې د دې شکل جنازې ته ځان ورسوي په دې کې یو ټولني واقعه بله ما په یو کتاب کې کتلي وه چې په هغې کې یو ولي ذکر کوي چې ما د عراق په سختو غرونو یو ځای کې د یو ولي ملاقات کړی وی چې کله دې ته رالم د جنازې ته وی ټول مغم دلته حاضر و هغه ولي هم دلته رارسېدلی و بیا دا باندې په کرامات ورسېدلي نو مالک بن دینار دا دی دا د مرګ کیسه که نه چې مرګ کیسه یې د دغې وجې نه مشهوره دارنګه حلیات کم جلد 293 صفحه دا فتح المرسلی اگر واقعات بیانوي عثمان بن عمارہ چې د سالم دولتي په دکان کې فتح المرسلی ناستو زوالما ما شوي یا بسیله یوشي الله تفي غیبتي کا فبدل له وصل لیدلی فقلت رأيت عجائب كثيرة وأخبار مختلفة فصاح صيحة شجرة فقلت أنت تسيح من الخبر فكيف لو شاهدت القيامة أو شاهدت صاحب القيامة فشهد شحطة وشهد ولا ويخرج الحانوت بسفراندو الذين يفك البقر مخشين عليه بوشة ريول وحولته فأدخلناه الحانوت فما زال مخشيا عليه إلى العسل فلما صلينا العصر تنفس خيرا في الصبح فتح عينيه دا د حالاتو د صحابه کرامو د غشي او داسان حالات ډېر زیات دي ترمذي په دویم جلد کې دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حالات ذکر کړي دي شاګرد ورته وایي داسې حدیث بیان کړي چې دا د نبي اسلام نه اورېدلی هغه د نبي اسلام روضې پاکې ناست دی دا الفاظ وایي سمعت من خلیلي چې څنګه خلیل کوي شهد سحقة خر مخشيا عليه فتقبيل یې چغه لاړه بوشه پرېوت د نبي اسلام دغه د خلیل په ته کې ویلو بوشه بیا راغله بیا وویل چې ما د خپل خلیل نه اورېدلي چې څنګه دا خلیل وایي یو شی ورباندې راځي چې د خدای نه دي بیا راغله په درېیمه دفعه باندې دومره نسبت کوي چې د صاحب څخه یې اورېدلي خلیل نه مې اورېدلي بیا پرې وشي راغله د درې ځل د یو شی نه بعد هغه بیا شاګرد ته خپل حدیث بیان کړی ترمذي دویم جلد حدیث ذکر کړی حالات د غشي او د داسې صحابه کرامو باندې ډېر زیات
بحث خامس دې کې د چند فقهاء نصوص عبارات د وجود متعلق دي او په اخر کې لمانځه کې د چغو د فقهاء نصوص دي. سید رحمت الله علیه په حوالې الفتاوا دریم جلد 223 صفحه کې یو رساله لیکلې ده. مسأله دې ته ټول متوجه شي. جماعت الصوفیه ډله د صوفیه وه اجتمعوا في مجلس ذكر مجلس كراون ثم إن شخصا من الجماعة قام فلذلك يشخص رجله من المجلس ذاكر الذكر في ولا واستمر على ذلك وقد ولا الناس في سنك ولا لوالد حصل له مخي وجد معناه مقيرك لوالد حصل سرور وتدخل الشريك فهل له اختيار ذلك؟ يجوز تداخل كون سواء كان باختياره ام لا. داخل فقل اختيار كيف باختياره تواجد عليها. وهل لاحد منعه وزجر عن ذلك؟ خلق الذين منع فكاف وزجر الجواب لا انكار عليه في ذلك. حديث الإمام ذكر كإنكار نشتا دغه سوال ځای د شیخ الاسلام سراج الدین بلخی نشو هغه جواب ورکړه انکار علی فی ذلک وليس لمانع التعجيل لمنعه من کول کې لرا تجاوز د کمنا نه دی پکار بلکې لازم دې متعجل لرا ذلک التعبیر چا چې په منع کړل د ذکر د مجلس نه په مساجدو کې نو متعجل تعبیر پکار دی. ذلك سورة سيد الله قرآن مجيد عباسنا فاجاب بمثل ذلك وزعل أن صاحب الحال مغلوب والمنكر محروم فحال ولك مغلوب ومنكر محروم دي ما ذاك لذة التواجد فمن يتبعي ولا تفعله المشروب وذلك شراب نميني نبي سفاشي إلى أن قالت في آخر جواب الجملة فالسلامة سلامت يا الإمام في تسليم حال القوم حديث ذات جدد القوم حال تسليم كريشي. وجاء أيضا بمثل ذلك بعض أئمة الحنفية والمالكية كلهم كتبوا هذا السؤال بالموافقة من غير مخالفة كل موافق لكريم. وزيادة الجواب أقول كيف يمكن ذكر قائما سنإنكار كيف صريت ولا لذكرنا والقيام ذاكرا يا ولاري فحالت ذاكر ولا وقد قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه الذي جاء في الباب وطوي وإن انضم إلى هذا القيام رقصنا بذلك مسوجه إن وسلبي اگر دم شیرے قیام سر رقص رقص ذکر کوي په ولاره په رقص شروع کی او نقلی یعنی سر رقص دوران وکړه ولا انکار علیهم چې انکار کوي ولذلك في ذلك فذلك فالظاهر من لذات الشهود المواجيد سيدي وقد ورد في الحديث وارد شریف حدیث کے رفض جعفر بن ابی طالب بن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قال فاتخذ وخلقی وذلك من لذة هذا الخطاب انکار کا پریوار نبی علیہ السلام فكان هذا اصلنا في رفض الصوفیہ دا دلیل سے فرق الصوفیہ کی لما يدركون من لذات المواجید لتفضل حسکئی وقد صح القيام سيد الرجل والرقص في مجالس الذكر واستماع سماع الاشعار لا صحيح ثابت الجماعه كبار الائمه كداخل القائد شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام دا سيد رحمه الله عليه پورا تفصیل سره موضوع کې ولیدا او سلامته ته تسلیم حال قوم کې دارنگی بچنے کتابوں کا مراتی فلا اول جلدتوں پھر رسم صفحہ نمج مولانا نقل گئی وفي مجمع مولانا تسمیل الوجد مراتب ووجد اقسام دی بعضی يطلب الاختیار بعضی اختیار سلبی مطلب الاختیار ہوئی
فلا وجه لمطلق الإنكار جواز إنكار فإسرار نشتري محض إنكار کا وبالتفرقانية ما يدل وتفرقاني کے داشتہ دلیل دلیل على جوازه للمغلوب تلاوت جائز دے آئی مغلوب لران شعور بحركات كذا فشام بحركات كمرتعش ودون عوالي يمكن أسمع الأمر فقل عبارة المذكور في صفحة كتاب صراطا من ذكر في الجمع وبالتسهيل في الوجه مراتب بعض يطلب الاختيار فلا وجه للإنكار بلا تفصيل لا عبارة حلت الأولياء لسمج البس ويوع لصفحة لجنين بغاني حالات ذكر گئی عثمان بن محمد العثماني وسمعت حكيم بن محمد يقول حضر الجنيد ابو القاسم موضعا جنيد بغدادي وزيترابه في قوم الجودر يتواجدون على سماع يسمعون اشعار وانسر تواجد شروع حال شروع جنيد بغدادي مطرقنا سريجب کرو چاوتے یا بالقاسم ما ترک تتحرک سريجب کرو بھی اشعار کے پجیگی ولذا سپجیگی اگر جواب بردو تر الجبال تحسبها جامعا تمر مر السحاب رب تعالی اگر پرتا و دارا قدرت و دارا نقام توجنا دارت رسولنا ویلد قیمت کی تبجور کی آرام و تمر مر السحاب ابر آوانوی فجاسر کی ممانزت دار سیاح حوصلی شغیر اختیاری اغیر اختیاری پر آغیر صوت جوڑشی دلیل لکسر کے بشوع دے مفصل لطلاق لدے جامع صغیر دمرنے لدنوی اول جلد دونی صفحہ او محصول طلاق مالک سے محمد عن یعقوب عن ابی حنیفہ امام سے قول في رجل ان في الصلاة ان علی نبی آواز ہوئی اور تأوّا یا يوبكى وجاري فارتفع بكاء وقال إن كان من ذكر الجنة من النار لم يقطعها إمام حنيفة رحمة الله عليه قطر دانا فاسدين قد جنة وجهنم بيات نہیں وإن كان من وجع أو مصيبة قطعها عندها عبارة الجوهر النيران أول جلد صونة تنظر إنها شر الهدى فهم جليوت اليوجر محیط اللہ برحانیم دویم جلد راویہ ہدایہ اول جلد یوش پیتا تحفظ الفقہا اول جلد دسوا یویش فتح قدیر دویم جلد دسوا نحویہ الاختیار لتعلیل مختار اول جلد آتش پیتا یہ طول ذرا عبارت کی کم ذکر کر دے باقی زمان والد گرامی یو کتاب پر مسئلہ وجد باندې لیکل دي حجت السیفیین فی ثبوت وجد المطلوبین نو شایشوی دے چاپ دے غازی مندوی سره په مدرسه کې ملاویږي بیا مزید معلوماتو لپاره چا کتاب ترلاسه کړو هغه دوی نه ترلاسه کوي دا یو څه شیزونه زموږ د نظر نه راغلل د حالات تابعین او صحابه او زمان چې خپل کوم تفصیلي رساله د هغه ډېره مطوله ده په دې موضوع باندې هغه د نور مسایلو سره بیا یو ځای شي کېږي دا مسله د وجد وه مطلق انکار لفظ نشته دی بس حال د قوم ته تسلیم شي او صوفیو دپاره په آخري کې دا تغییري خبرې کومه چې که سلفیان وي که نور وي هغوی چې د دې نه یو مشن نه جوړوي او د خلطن حرکاتو نه د انتهایي ځان وساتي او غیر اختیاري کے سلاح لکه حال ورته راشي هغه د نعمت وګڼي هغه د نعمت وګڼي لکه حدیث النبي ابو غني نبوي رحمة الله عليه نارا تصریح دارا چې ان الوجه دعوت و تواجد چې کوم دی نور و هدایت و اثر و توفیق من الله تعالی
دا فقهی عباراتو کی دلتا داغی عبارت ذکر دے تواجد جیز دیکھنا ہے در پر زبان مرمدار تکون کی قلدان حرکات و نظام اوساتے قلدان حرکات و نظام اوساتے کم دیوی تشوی دی آوار پر معارف اللہ مصمولی لگلی دی چی انا مجلس نوی دی شیخ پا حضرت کی نوی ذات تا پیوزے کی کہ تشبہ دا واجدین و ترا تا عمل دیو کی جزر آگی تر مشابه شما معاوی رفا بعد فقاہ و جواب برکڑے پور کی متفق ندی شامی دریون جلد 208 صفحہ کی نوجد متعلق لگی التحقیق القاطع للنزاع في امر الرقص والسماع يستدعي تفصيلا کہ علامہ سمولی تعاون المعارف و امام غزالی پنجابوں کی ذکر کری دی بأوائل شعر ما في التواجد إن حققت من جرح ولا التمال إن أخلصت من بأس نشت تواجد في كتابين شست جرحا عمل ميلان يوقع طرقا شكرا خالص تتشكل فاري شباب فقلت تسعي على رجل الوفق لمن دعا مولاه أن يسعى على الرأس تقل من دفع وقت عن جوي فقال الله لردادك بصر من ديوروي یعنی سرگونڈے و توارے گی مدی کتاب کی رضی و فقراء عبارت کی اغا نقل شوی حدیقت النبیہ اندسو تلرشتم و صفحہ فاغی کی دے ذکر کی رہے تو فی حق فقراء التوفیہ توفیہ عبارت کی مجلس سجدی وجدت الناس يتكلمون في انواع الكلام خلق جانبا جبا خبری کئی فإن ذلك كله حسد وبغض وحقد وظنون سيئة وأوهام شيطانية صوفیوں کی جو خبری کی یا حسد دے بغض دے او بد گمانون دی اوهام شیطانی دی استولت على قلوب غالب الناس من شدة الغفلة واستيلاء الجهل والغرور چنالا غالب شوی بدون دا غالب الناس باندی ویدر کدی دیر غافل رہی اور دیر ناپوہ دی کتابون نزوری اور کفر کر اختراف کو دیوزے تشویلہ نبیوائی فإن طريق الوجد والتواجد الذي تعلمه الفقراء السابقون في هذا الزمان وجد التواجد لتعليم الفقراء السابقين والجديد زمانه كما كانوا يعلمون من قبل في الزمان الماضي نورنا ودامرنا وهداية وأثر التوفيق من الله وعنايته بيرسل ذكر كي قال المناوي في طبقات الأولياء في ترجمة الشيخ إبراهيم الدسوقي أن وكيل الجنيد إن قوما يتواجدون ويتمايلون وقوم يتواجد في ميلان يقابل القاتل فقال تعرضوا مع الله تريد الأخرى يفرحون لي فشالي فإنهم قوم تاسقون لقطعة الطريق وأخبارهم خلال بسفر ولاية فرقاد أقل جيبون أفريقيا وخلق نصب فؤادهم أو بشر دمير محطات الظلمة لكله وضعفوا زرعا استعداد كمبي فلا حرج عليهم
اذا تنفسوا مضاعف حالهم ولن يبقى مذاقهم كتاب ذي حال وكثر عذرتهم معذور وګرځي في سياحهم بچو کې وشق ثيابهم نجامو پښتور کې نجامو شنو باندې کې جدير اختیاري فاسد معذور وي تواجد په صورت کې کچاو کړل ناجایز دي حرام دي اسراف دی عادي کې بیا تدلی او یو حالات پر هغه صفحه باندې عاده ذکر کوي رشتوان وهي حالة شريفة وجد حالة شريفة على معنى صحة دارة أن تحفظ على صاحب أوقات الصلاة إذا شاب لجذب راضي دا ممكن فتين كي كنكي كفتين كون على معنى صحة وسائل الفرائض فيرد عليه فيها وكلهم نمانة فتين في عقل ذات راشي يرسطوائي وهذا حال جماعة من أولياء الله دارا يعتمد أولياء حال منهم أبو بكر الشبلي أبو الحسن الأشعري شمعون المحب سعدون المجنون وأمثالهم فدارا كتابوا بني ودارا خپل سیټونو تدار زما نصیحت او پای خبرې دي چې نن سبا زموږ باندې سیټونه طریقین هم جذب جوړ کړی دی هغه یې نه طریقه جذب کوي دا په مجلس کې بل کار نشته نه دا جذبونه او څوک جذب پچا راځي هغه ته توجه کیږي او جذب په نه راځي سره ته توجه نه کوي سره ته اهمیت نه ورکوي سره هغه ته څوکونه ښکاري نو حال دا څه دی کنه چې خامہ قطعات چا راځي یا ودا تعین حال وي کله به یې کله به نه وي او کله به چاته دایت پېښي کله سړي ته به ټول عمر کې کله نه راځي نو دلته زموږ سیټونه نن سبا هغوی مسله د وجد کې داسې ورخواږې شوي دي چې هغوی طریقه نقشبندیه او د خدای تعالی دوستي او د اوراد او د اذکار او د هره لاره د نقشبندانو نه عبارت یو جذب جوړ کړی دی دا ټوله طریقه جذب کوي دا خو نه ده دا خو ته غلط فهم ورکړې خپل سالک ته طریقه خو ته جذب ته نه وایي دغه شی دی او یا چې په چا راغله بزرګ کې او چې رانغله نو کافر شوې ده ما باندې په خپله په زندګي حیات کې یو کار دی یو حال راغلی یو کار هغه هم داسې چې تقریبا نیمه ګنټه حضرت سے مبارک د باړې هغه په یو ساعت توجه کوله راته نو زه داسې شومه چې ما وي که د دنیا ما باندې وګرځېده نو زه پرېوتم چې پرېوتم ما په لاسونو ځان راټینګ کړم پرې نه وتم بیا هم کېناستم نو بیا دغه مجلسو چې د باړې حضرت صاحب بیا زموږ والد صاحب ته وویل چې دا زوی د کور نه وباسه علم پسې او دا ډېر ښه استعداد لري او نابغه کوم لقب چې هغوی ما ته راکړی دی دغه ذکر راته راکړه د یو کلک زندګۍ کې ما باندې دا حال ما په خپلو سترګو باقي په خوب کې په کراتو مراتو راباندې راغلی داسې حال په خوب کې راغلی راباندې ما یې که دا زړه مې وچودېده داسې څو څو ځل داسې شوي دي حضرت مبارک خوب کې توجه کوي دا حال راشي شوي ښه نه دی راغلی فلسفین لیکلي فتخشعر منه جلود الذین اچھا چې لیکلي هغه پرېږدله مقدارتان خو پرېږده نو وختي به رارسېږي نو د هغه عبارتونه د ابن سیرین صاحب د اسمان وي او د ابن عمر صاحب ما په سر کې ذکر کړی که ذکر مې نه کړو فلسفي مې نه ذکر کړي ده نو دا غریب د الله رشتو راغی د سهار خوب نه پرېږدي او دې وختدا لپاره راټوله سهارا صاحب نه نشم شروع کولی او دې لپاره لږ وختي راغله ما د هغې اقوال ذکر کړي سره د جوابات تفسیر مزهري په دغه ځای وګوره تفصیل پکې دی هغې اعتراضات ما جوابات ذکر بعض خلک وایي چې د مبارک نبي اکرم صلی الله علیه وسلم یاد شي باړي پسې مریدان نه ژاړي چې مبارک صاحب نوم یاد شي نو بیا ژاړي نو تا خو نه د نبي علیه السلام سره وژاړله نه د یو ولي سره وژاړله خو لا بیا ته د ولي سره خو ژاړي عند ذکر اولیاء الرحمن تتنزل الرحمه الله خوشوي ذکر کوي چې کله د اولیاء ذکر کېږي رحمت ورېږي
او پاتې جدا چې بعضې صوفي باندې دلته خپل شیخ په تعریفاتو کې شریف زیاتي، بعضو باندې نعت کې زیاتي، بعضو باندې په تلاوت کې دا فناعات کې د صوفیو اصطلاحات دي. محتاط ډېر نه پوهېږو، کله سړی فنا بالشیخ کې وي، کله فنا بالرسول کې وي، کله فنا بالله کې وي. او دا تاسو موږ او تاسو کې کوم سړی په فنا بالله کې دی؟ اوس درته نعت شروع کړو، یو هم تنګ دی، ښه به خوشحاله وي. یو قاري سره تلاوت شروع کړه، ټول به همداسې ساړه پاړه ناست دی. دا معنی نه چې تلاوت تاسو ویلی شي ته، خو هغه اخر د قرآن کریم د تلاوت د فعل د اخر استعداد لا نه دی جوړ کړی، چې نه دی جوړ هلته تنګي به سړي باندې نوره راشي او نه اکثره نه تنګېږي. نو دا د دې دلیل نه شو چې ګینې اوس نبي اسلام یا د هغه اقوال یا د هغه صفت ته مونږ د قرآن کریم نه تېل بیا ورکړو یا مرتضرانه وکتل. نه، دا خلک چې دي دا د نبي اسلام په محبت کې فاني دي، هغه صفات ورباندې ښه لګېږي. کله چې پر الله ته لاړ شي بیا به تلاوت ته نه تنګېږي او هغه کاري کې بیا خوشحاله وي. وجه چې مسجد ته راځي دې باره کې څوک اعتراض کوي. ګوره تاسو ته معلومه چې وخت غیر اختیاري شی چې غیر اختیاري مسجد پرېږده چې مانځه منځ کې مې دلایل درکړه. مونږ رامونځ په مسجد کې کېږي، په کور کې کېږي، همدغه دلایل شو ټول چې غیر اختیاري شه نو بیا مؤاخذه نه وي که نه، هر چې تواجد دی هغه په مسجد کې نه کول پکار او محضر د مشایخو کې نه کول. دارت مطالب وعطنه ذکری کو خلبائی و غزالیہ عبارت تقول اما الرقص والتسکیت وضرب الاوتار فإنه حرام. ضرب الاوتار او باجور په وخت کې ګډا او رقص چا دیش کړی او چې یو سړی د ذکر په مجلس کې د اختیار حال دا منګي ته د ګډا سره نشي جوړولی، دغه بد جایل په ماته به خیال نه دی چې دا اوس نشي بېلولی که نه چې یو سړی په اتڼ کې منګي ته ګډېږي او یو سړی غیر اختیاري په مجلس د ذکر کې ناست دی او حال پرې راځي، دا دواړه د ده په ګمان یو شی دي، محمد نه دی. دلته به نو سړی ته څه دلیل وایي؟ دغه عبارت چې ته کوم لیکي ما ته دغه عبارتونه ته ترخاني شامي دا ټول راکس دي. په موږ اول کې ویل چې موږ رقص ګډا ته جایز نه وایو، ګډا غیر اختیاري مجلس د ذکر کې دوران چې راشي چې تکسر او تقدس نه خالي وي، هغې کې د سیوطي رحمت الله علیه د پته مراقي فلا د شامي عبارتونه ما ورته پېښ کړل. هغه ما سره ولې د خپله جوړېږي که اوس یو سړی وایي شعر حرام دی، بل سړی وایي شعر جایز دی، نو جل ته څه ضرورت دی؟ خو سره یو ځای دی که نه، افغاني جایز ده، سندره حرامه هم شعر ده، هم شعر دی ده. یو فتوا د طریقې چې ګډا حرامه ده، بله فتوا لیکي چې ګډا مجلس د ذکر کې دا جایزه ده. نو خو ته خو معقل لرې، خو دوی لیکه که نه هغه ګډا د جنتۍ ګډا ده، هغه ګډا د اجراګانو ګډا ده، ګډا ده اتڼ به د 15 سال اتڼ نه چې منګي راوکېږي ورته تاویږي دا ګډا ده. او څوک چې په داسې مجالسو کې وي چې مجلس د ذکر کې وي ډېر اختیاري وي، نو هغې باندې خو ونه سوچ کوئ. دا هم عبارت ما درته پېښ کړله او چې دې عباراتو اورېدو سره یې نه مني، خدای دې په تا سره ونه منل کړي. دا مې مقصد نه دی، ما راته هم دا ډول مقصد ځکه چې دا سیوطي رحمت الله علیه فتوا مې درکړه چې په تسلیم په سلامت په تسلیم حال القول، او چې نه یې مني نو دا مې یقین دی چې امام ملک سالم نه وي، په آخر کې مرتد لاړې، ګار ته به لاړې، څه به راباندې کېږي چې هر څه وشو او دغې خطرې نه وېرېږي. په عموم د صوفیو حالاتو کې محمد غزالي صاحب فتوا راوړه چې حال تسلیم کوي او دا د ابن باطل نه